بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در وکوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده دا ډیره زیاته ناشنا او ډیره زیاته زبردست وظیفه ده. د یوې وظیفې دومره فواید دا به تاسو نه اورېدلي. د دې وظیفې اثر پکې یو دا ده چې امام احمد بن حنبل رحمه الله ته یو کس ویلي چې زما دا ارمانو چې زه د امام احمد بن حنبل صاحب وینم. نو الله پاکو ته امام احمد بن حنبل صاحب رحمه الله په هغه دور کې ورته محترمه دا وروښودو. نو ډېره زیاته کمال وظیفه ده، ډېره زیاته بهترین وظیفه ده. مس نه کوي او دغه رنګې مخکې شعر کوي. فرمایي چې لا تقنطوا من رحمت الله، د الله پاک د رحمت نه مایوسه کېږئ مو. یاد ساتئ چې د پیغمبر علیه صلات وسلام په امت باندې ډېر زیات خراب حالت را روان دي او انتهایی مشکلات محترمو دا را روان دي. دغه رنګې په دې عذابونو کې یو عذاب دار چې د هر طرفه به مسلمان راګیر کړی شي، مسلمان به تنګ کړی شي، تر دې پورې چې دوی له بچل نه ورځي چې کوم هو تختو. دغه رنګې د مسلمان چې کوم معیشت دی دا به خراب شي. مسلمان چې کوم رزق دی، د رزق کومې دروازې دي، د کم طرفونو نه دوی ته انکم راځي، نو دا ټول طرفونه اطراف دا هر څه محترمه دا به ختم شي. دغه رنګې د رزق د پراخ کولو دپاره دا وظیفه دا ډېره زیاته پاورفل، ډېره زیاته بهترینه ده. که په تا باندې د رزق دروازې بندې شوي وي یا په تا باندې چا څه کړي وي، انشاءالله العزیز د رزق دروازې دا په دې وظیفې باندې دا کولویږي. دغه رنګې څومره چې یو سړي باندې تنګي ده، څومره چې غریبي ده، څومره محتاجي ده او څومره حاجتونه دي، د ټولو حاجتونو پوره کېدو دپاره، د تنګۍ د لر کېدو دپاره دا وظیفه محترم وکړئ. دغه رنګه درېیمه فایده دا شوله چې دې وظیفې په برکت باندې به الله پاک ستاسو نه خوشحالیږي. د الله پاک رضا دا د دې وظیفې په برکت باندې محترمو دا حاصلیږي. یو انسان ته څومره غټ مصیبت دی، یو انسان ته څومره غټه پریشانی ده، څومره غټ ټینشن دی، دا ټول ټینشنونه به الله پاک د دې وظیفې په برکت باندې محترمو دا حل کړي. یاد ساتئ چې په انسان باندې ښه حالات هم راځي، په انسان باندې خراب حالت راځي. کو کم بندگان په ښه حالت کې وي دا وظیفه وکړي، نور به هم حالات ښایسته شي. کم بندگان داسې وي، کم خلک داسې وي چې د هغوی حالات د خراب وي، نو دا وظیفه د هغوی وکړي، انشاءالله العزیز حالات به الله پاک دا بهتر کړي. فرمایي پیغمبر علیه صلات وسلام چې هغه سړي دپاره زیری دی، هغه سړي دپاره بشارت دی چې کوم سړي په عمل نامه کې دا وظیفه وي. پیغمبر علیه صلات وسلام د یو قسم له زیری درکوي. د دې وظیفې په برکت باندې د انسان نسلونه محترمو دا سیوا کېږي، د انسان رزق به دومره سیوا کېږي چې نسلونه به دا رزق ختم نه کړي. په دې وظیفې سره د انسان رشته دار دا سیوا کېږي. الله پاک انسان د محترمو صحت ورکوي. د چا ځمکه ده او د ځمکه پیداوار نه کوي، د دې وظیفې په برکت باندې به را ځمکه داسې ناشنا پیداوار شروع کړي چې زمیندار به ورته محترمو دا حیرانه وي. دغه رنګې د انسان ګناه کو د ځمکې نه والی تر اسمانه پورې وي، دا ټول حلای ډکه کړي وي. د دې وظیفې په برکت باندې به الله پاک دا ټول حالات دا بهتر کړي او دغه رنګ ټول ګناهونه به الله پاک دا معاف کړي. دغه رنګ د چا باغ دی او د باغ وده نه کوي، د هغې دپاره څوک وظیفه کوي. باران نه کېږي، د هغې دپاره څوک وظیفه کوي. محترمو ډېر زیات ناشنا وظیفه ده که نه، سړی حیران نه شي ورته. شیطان هم د دې وظیفې د لاسه ډېر زیات تنګ دی. الله پاک ته وایي چې پروردګاره ستا را بندګان دا زه دوکه کړمه، دوکې کړمه، بس تاسو له داسې ناشنا هتیار ورکړی دی، بس یو پیر تاسو ته ووایي چې یا الله زما توبه، نو هغه ټول محنت، هغه ټوله خواري زما دا ختمه کړي. نو شیطان هم د محترمو دا پریشانه دی. فرمایي چې کم سړی دا وظیفه کوي دا به نامراده کېږي نه، دا به هر وخت کې په مراد کې وي، هر وخت کې محترمو حاجات پوره کېږي. یو ځل امام احمد بن حنبل رحمه الله د یو جومات ته لاړی
او دغه جماعت کې دی سملاستو د جماعت چې کوم خادم و نو دا پوره ډي سپي که نه نو د جماعت کوم خادم دی دی د جماعت نه راویستو نو دی بار په صحن کې سملاستېدو چې کله بار دی صحن کې سملاستېدو نو دی راغلی د خپې نه راونیو او دغه صحن نه رابار کړو او ور نه رابار کړو نو بیا روان دی بس یو سړی داسې و چې په باندې ترس راغلی لکه مسافر دی میلمه دی هغه ایسته کور ته بوتو هغه چې کور ته بوتو ډېر ناشنا سړی و چې به ګرځېدو نو هغه به استغفار ویلی چې به کېناستو هغه به استغفار ویلی چې به هر څه کول د به استغفار ویلی نن زه تاسو ته پر ویډیو کې ډېر ناشنا او بل شانتې استغفار هم تماشه کوي تاسو امام احمد بن حنبل رحمه الله ته فرمایي چې ملګري دی خو راشه که نه تا ټوله شپه استغفار ویلی تا ته د استغفار څه پیدا ورسوله که نو دغه سړی ورته وایي چې استغفار باندې الله پاک زما ټول حاجتونه پوره کوي الله پاک زما ټولې دواګانې پوره کوي ټولې پریشانۍ راله الله پاک ختمې کړي دي خو یوه دوا زما نه قبلیږي نه وایي کومه دوا ستا نه قبلیږي وایي زه الله پاک ته ویم چې ما ته احمد بن حنبل رحمت الله علیه یا الله پاک ته زه یم چې ما ته احمد بن حنبل دا راته وښیه نو امام احمد بن حنبل رحمه الله ته فرمایل چې ستا دا دعا م قبوله شوله زه امام احمد بن حنبل یم محترمو ډېرې زیاتې دواګانې دا په دې باندې قبلیږي نو په امت باندې یو عذاب را روان دی او دغه عذاب د فحاشۍ دی دغه عذاب د غریانۍ دی دغه عذاب د تنګدستۍ دی دغه عذاب د معیشت دی نو دا وظیفه چې څوک کوي نو الله پاک به پر انسان باندې عذاب نه راولي یاد ساتئ چې په امت باندې په دوه حالاتو کې عذاب نه راځي یو چې کله پیغمبر موجود وي او بل چې کله محترمو خلکو استغفار وایي نو راځئ چې دا استغفار په خپل هم وایو او نور خلکو سره هم شیر کړو بسم الله الرحمن الرحیم اللهم اغفر لي ذنبي كله اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره بيوته برغكري اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره دا وظیفه چې کم سړی وظیفه کې ان شاء الله العزیز دا ټول فواید دا بل الله پاک د انسان دور کوي کوشش وکړو چې دا وظیفه په خپل وکړو او دغه رنګ زموږ څومره ملګري دي زموږ څومره خویندې دي دغه رنګ څومره حل کړي ټول سره محترمو دا شریک کو چې دا څه قسم لا وظایف محترم هغوی هم دا فایده والی الله پاک هم خوشحال آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته